حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالی د تمام جاندارو د مرگ خبره کوي چې هر یو زنده سر او جاندار هر یو نفس دا د مرگ د ذائقه سکون کې دی. انسان د الله د طرف نه پیدا شوی د بندګۍ د پاره دی. انسانی زندگی برای بندگی دا. د انسان د زندگی تیرې دو سو اصول الله پاک خودلی دي. د هغه اصول مطابق چې زندگی تیر شي نو په اخر کې الله پاک چې د مرګ راولي نو دته اخر کې د مرګ په وجه تکلیف نوي، بیا په قبر کې عذاب نوي او په آخرت کې تکلیفونه نوي. د الله رحمتونه په هر ځای کې انسان ته ملاويږي. انسانی زندگی دا د الله د طرف نه یو لوی نعمت دی چې انسان د دې زندگی قدر وکړي. علماء دین د انسانی زندگی مثال د وورې د یو ګټ او د وورې د یو چم سره ورکي. علماء کرام فرمایي چې دا انسان زندگی خامخا تیریږي او یو نه یو ورځ په د باندې زوال راتلون کې دی او د باندې پناه راتلون کې ده. دا انسان به پناه شي، دی به ختم شي، د نام و نشان ختم شي. نو د مثال د زندگی د وورې دی. دا ووره هم یو نه یو وخت کې ویلې بشي او انجام یې دا وي چې بالکل ختم شي، نام و نشان بیا ښکاره نه وي. نو دا ووره که انسان چرته په کار راولي په اوبو یا په شربت کې واچي نو د دې نه خلکو ته فایده رسیږي. ګنې ویلې کېږي اسم ویلې کېږي په کار برا نشي. که اسې نور ته پرته وي په شربت او په اوبو کې دی وانه چوله نو د وورې اخري انجام ضایع کېدل او ویلې کېدلي. خو که په پایو په شربت او په اوبو کې دی واچوله نو بیا د هغې وورې فایده انسان ته رسیږي. داسې انسانی زندگی هم ده چې انسان په دې زندگی کې د الله نه غفلت وکړ نو دا زندگی تیریږي او یو نه یو ورځ ختمیدون کې ده او انسان له زوال راتلون کې دی. خو کدی انسان د خپل زندگی د شریعت په دایره کې دننه تیر کړله، د اسلام د اصول مطابق تیر کړله، بیا د دې انسان د زندگی د دنیا او د آخرت د پاره د نجات او د عذابونو نه د خلاصي ذریعہ ګرځيږي. په دې تمام دنیا باندې چې څومره انسانان راغلي دي، بیا څومره انسانان تیر شوي دي او موجوده څومره انسانان شته او راتلونکي څومره براشي، نو دا تمام انسانیت په دې کې صرف او صرف درې سوچونه وي. د انسان په زندګۍ کې د درو خبرو سوچ او فکر وي او د دې نه علاوه نور خبرې نشته، نور فکرونه نشته، نور خیالات او نور کوششونه نشته. انسانی زندګۍ کې صرف د درو خبرو سوچ کیږي، د درو خبرو کوشش کیږي، د درو سيزونو د حصول سوچ او فکر او تیاری کیږي. هغه کې اولنې خبره چې انسان په دنیا کې وخت تیری نو د دا سوچ دی چې زما د نوم د هر چا نه غوره، افضل او بهتر وي. نو انسان په دې دنیا کې د خپل نوم د ګټلو د پاره سوچ کوي او د زندگی تیری وی چې زما د نوم د هر چا نه خوي. نمبر 2 زما د مکان د هر چا نه خوي. نمبر 3 زما د لباس د هر چا نه خولي او معتبر وي. د دې درو خبرو په د انساني زندګۍ کې کوشش او سوچ کیږي
او د دې درو خبرو نه علاوه انسان د اوخی چې د بل خبره سوچ کوي، څوک هم د نورو خبرو سوچونه فکرونه نه کوي، صرف د دې درو کوم چې رتموي د دې درو خبرو فکر شروع دی. او هر انسان که ښه دی که بد دی، نیک دی که ولی دی که دشمن د الله دی، هر څوک چې دی خو د دې درو خبرو سوچ کوي چې زما د ټولو نه اول نوم ښه وي، نمبر 2 زما لباس ښه وي، نمبر 3 زما د مکان ښه وي. د دې درو خبرو سوچ شروع وي. اوس د الله په نس د کومو خبرو سوچ پکار دی. دا درې خبرې چې انسان د دې فکر کوي، دا سوچ کوي، دا حاصلول غواړي، دا اسې ابس دا د دنیا د خوند او د مزې خبرې دي. او انسان ته آخرت کې خوند او مزه پکار وي، د آخرت د پاره فکر سوچ او خیالات پکار وي. نو انسانی زندگی کې تاسو وګورئ چې د بنده د درو خبرو سوچ کو چې زما د نوم د هر چا نه زیات معتبر او اوچت وي. نو د نوم کوشش بنده کو، خو چې کله د دوه سترګې پټې کړې دی وفات شو، نو دی لا په کور کې پروت وي، د خپل ښځې، د بچو، د مور او د پلار، د رونو د خویندو مخ کې پروت وي، خو د ده نوم څوک نه اخلي. بس د ده چې سترګې غړېدې نو د ده نوم په دنیا باقي و. او چې کله دا دوه سترګې پټې شوې وفات شو، نو اوس د ده دا ډیډ باډي چې دا به په کور کې پرته وي، د ده دا لاش او بدن دا به په کور کې پروتي. د هغې باوجود دا انسان د دغه ټول کوشش یې کو چې زما نوم د هر چا نه ښه وي، هغه نوم د ختم شو. د کوشش کو زما د نوم د هر چا نه ښه شي، خو چې دې څنګه وفات شو، نو که په لاره څوک رواني بل ته تپوسو کې چرته ځې، و یاره د مړي دوا لزما، د مړي یو جنازه د هغې لزما، که چا سره څه خوراک یا څه خوانچه وي، څه تلکاري وغیره روټۍ را روانې کړي، تپوس کې دا چرته وړي، وي یاره دا د مړي کور لوړم. دا نه وایي چې د هغې فلانې چې وفات شوی دی د هغه کور لوړم، د ده خپل نوم نه اخلي، هغه رستو شو. الله ته نړمبې چې د انسان لومبې سوچ کو چې زما د نوم ښه وي، الله ته نړمبې هغه نوم واغېسته، د ده نوم یې ختم کوي، د مړي کور ته دا شی وړمه، د مړي دعا لزما، د مړي جنازې لزما. نړمبې کوشش انساني زندګۍ کې دا و چې زما د نوم ښه وي، زه ښه نوم جوړ کم، ښه نوم وګټم، ښه نوم پیدا کړم. هغه ړومبنې چې د کوشش د ټولو نه زیات په کم شي لګولی دی، هغه ړومبنې نوم هغه ته نه لاړو. نمبر 2 د کوشش په زندګۍ د دنیا کې دا چې زما لباس د ښه شي. نو تاسو وګورئ د انسان ټوله زندگی د خپل ښه لباس دپاره تېره کړه چې ښکلی لباس به حاصل کړمه، او زه به په خلکو مجلس کې ښه یادېږمه، زه به مالدار ښکارمه، زه به عزتدار ښکارمه، نامدار به ښکارم، قامدار به ښکارمه. خو دې انسان چې د ښه لباس دپاره سوچ کو، نو دغه سوچ الله پاک دته ښیي چې دا سوچ ناکاره دی، دا ناکافي دی. انسان په دې دنیا کې وي، خو چې کله وفات شي، سترګې پټې شوې، نه د خپل مور پلار، د رونو خویندو، د خپل بال بچ او د خپلې بیبي په مخ کې پروت وي، هم د هغوی په اجازت باندې د چې دا ښه لباس یادو چې زما لباس دې ښه وي، نو نن ته هغه لباس په تخته باندې لرې کېږي، او دغه ښه لباس بیا په صحیح طریقه ته نه وباسم نه، که د صحیح طریقه د ویستلو قابل نه، نو بیا په قینچی باندې کټ کی دغه لباس ولسیری کې ویشلی، او دغه جامې د دنیا چې د وی زما د لباس خوي په دې کې ترقی ده، نو دغه لباس ته نه هم وباسي. او هغه بچی چې دوی د خپل پلار په ښکلي لباس باندې به فخر کو، هم هغه بچی را لګي د خپل پلار نه د مرګ نه پس د بدن په دنیا کې پروت دی، خو د مرګ پس د بدن نه دا جامې وباسي، د خپل بچی په لاس ته جامې اوزي. نګوره انسان د ښه لباس سوچ کو چې زما د ښه لباس وي، زه به عزتدار ښکارم، زما نامدار او قامدار ښکارم. خو چې دې انسان دا سوچ کو، د دې په ځای کې د آخرت سوچ کړو، نه هغه سوچ به باقی وو. نمبر 3 د انسان دا سوچ وي چې زما د مکان د اوسېدو د رهایش ځای ښه وي، بهتر وي. خو چې دا انسان کله دنیا کې وي او د دا دوه سترګې پټې کړې، نو د چې کم لباس، د چې کم نوم او د چې کم مکان حاصل کړو، هغه ټول ته نه لاړ شي. د دا سوچو چې ښه مکان دی وي،
خ بلډینګ دی وي، خ محل دی وي، خ حجره دی وي، خ جیداد دی وي، دا هر څه چې وي نو ته به په دې باندې زنده‌باد او د خلکو په نظر کې قابل عزت، قابل احترام او چې دې بنده د سترګې پټې کړې وفات شو، د وفات سره سم په دنیا کې پروت دی، د خپلې بیبي، د خپل بال بچ، د خپل مور پلار، د خپل رونو خويندو، د خپل خاندان، د خپل اهل او عیال مخ کې پروت دی، خو هغوی فیصله کوي چې دی به جنازه به سټیم وي او دی به کله خخو نو دا خپل بچی په بیا تنګي او چې دا کم خاوند د خزه ډیر خوخي، کم بچی د مور او د پلار ډیر خوخي او مور پلار د بچو ډیر خوخي، خو په دې رشتہ دارو کې چې یو وفات شي او دا کم ته نه باقی پاتې شي، کدوی ډیر مینم دی وفات شي وي بنده سره کړی وي، خو دوی وسره یو شپم وی خپره کور کې نه تیری او خلک تیریږي وی سار ته مو پرې دې زری دفن کې. نو دې انسان کوشش په ټوله زندګۍ کې دا کړو چې زما د مکانم خوي، نو چې د خم مکان پیدا کزان لا خم مکان اوګټو خم مکان حاصل کو، چې دوسترګي غړي وینو دا خم مکان د دې او چې دوسترګي پټې شوي نو بیا بابا د خدایو بخي هغه بیا قبر ته لاړ شي او دغه خم مکان وارثانو ته پاتې شي، نو که چاته ډیر او چاته کم ملاويږي هغه په لاس لګي جنگ جګړه پې کوي او بابا بیا په دې کور کې یوې شپې تم نه پریدي، نو بابا سره پاره دونه مهنت کو خنو می غټنو نومم ته لاړو، خله باسي غټنو لباس هم ته نه لاړو او خم مکان غټلیو نو غم ته لاړو، نو دی اوس په کمزه کې به پروتي، په تور خورو کې به پروتي او په هغه خورو کې به پروتي، د الله انصاف ته ګوره چې په دې دنیا باندې بادشاہ دې کګدا الته په قبرستان کې د خورو د پاسه پروت وي او نو ته بالغ وي، نو ته تکیا وي، نو ته بستر وي، نه د یخنۍ ګرمۍ انتظام وي، نه د تیاری او د رڼا انتظام وي، دا بنده چې وفات شي که بادشاہ دې که غدا دې د خورو لاندې پروت دی او د خورو په بالغ سر لګولي وي. اوس د انسان د نازک طبیعت او مزاج ته ګوره، د شپې کدی اودشي سار را پاسي نو دی دا سټ اړی راړی وای زما دا سټ درد کوي، نه چې ته تاسو کې چې دا ولې پروانه ډډه بم لاسته نو دی وی نه تکیا بیگا بدلوا بیگا ز په بدل بالا خود شوی منو نن می سټ خوږي کی، نګوره دې د شپې لپاره یو بالغ استعمالي او دا سوچي کړي چې زو د کېګم نو که په بل بالغ سملم ماته به تکلیفي او د قبر زندګۍ د پاره غم نه کوي، د قبر شپې د پاره غم نه کوي چې زما د پاره دا نرم ګرم بسترې، نرم ګرم تکیا، نرم ګرم بالښتونه بنوي، زما د پاره د خور یو خازا سر ته به پرتوي، که زه پې خوږېږم که نه خوږېږم، که زه پې خوشحاله که خفا، که زه تنګ یم که په تکلیف کې ما، دغه بالغ به زما د آخرت د قیامت دروازې پورې نصیب وي، نو د دې قبر د پاره انسان تیارې نه کوي. نور په تمام انسانیت باندې نن دې که سبا دې که بیګا دې په هر چا باندې مرګ را روان دی، د قبر د پاره د آخرت د پاره او د مرګ د پاره تیارې پکار دی. حدیث مبارک کې راغلی دی الکیسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، تاسو کې اوخيار انسان هغه دی چې هغه د آخرت د پاره تیاری وکي، الکیسو من دان نفسه، تاسو کې اوخيار انسان هغه دی چې د خپل ځان فکر وکي، وعمل لما بعد الموت او د آخرت د پاره او د مرګ نه وروسته زندګۍ د پاره په دې دنیا کې او د دنیا د زندګۍ کې تیاری وکي، فکر وکي. او داسې هغه انسان ډیر بے وقوفه احمق او نادان دی چې دته د آخرت پته ده چې آخرت باقی پاتې کیدونکې دی او دنیا نن دی که سبا روانېږي او ختمیږي، دا غي باوجود دی د آخرت د پاره فکر تیارې نه کوي، نو دغه انسان احمق نادان او بے وقوف دی. د آخرت د پاره فکر چې څوک نه کوي دغه نادان خلق دي. الله دې زمونږ او تاسو په زړونو کې د آخرت د فکر سوچ پیدا کړي. انسان باندې مرګ خامخا روان دی او د مرګ د پاره تیاری دا لازم او ضروری دی.
ډیره تفصیلی خبره نشم کولای، تکلیف دی، خو مختصر خبره به وکم، بیا به خپل خبره او بیان راټول کم او ختم به کم، دعا به وکړو. انسان په دنیا کې زندگی تیر کړله، نن ورته احساس وشو چې ما غلطي کړې دی او مالا توبه وستل پکار دی. نو چې بنده توبه وباسي نو په توبه باندې د تا هر څه معاف کیږي، الله یې بخي او د قبر د عذابونو نه د تا نجات ملاویږي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی بزرگ په دنیا باندې تیر شوی دی. نو مالک ابن دینار رحمت الله علیه د خپل نومو مالک او دینار نامه په کله لګیدلې ده. دی یو ځل په یو کشته کې ناستو، د سیند د دې غاړې نه هغې غاړې ته اوړېده. د کشته منځ ته د کشته په منځ کې ناست دی او د دریاب منځ له چې کشته تللې ده، نو د کشته مالک د کرۍ د راټولولو آواز کړی دی. نو هر چا خپله خپله کرۍ راوویستله. دغه وخت کې یو دینار دا د کشته د سیند د یو غاړې نه بلې غاړې ته د اوړېدو کرۍ وه. نو مالک ابن دینار رحمت الله علیه جیب ته لاس کړ، نو پیسې ورسره نشته. د کشته دا مالک ملاح ورته غوسه شو او دی ورته وی چې تا سره پیسې نه وي نو په کشته کې ولې کېناستې؟ دی ورته وی ژوند د جمدو دی، لارې د ژوندو دي، کله بیا بدله درکم، خو اوس ما ته خبرې مه کوه او وینا راته مه کوه، خاطر وګزاره وکړه. هغه ملاح ورته غوسه دی چې زما خدا د بچو روزي او رزق دی او تنن مال پیسې نه راکې چې بیا که چرته ملو شو در بکم، زما خو ننم اجت دی، لہذا ته د دې دریاب منځ ته ورټوپ کا او که ته نه ورټوپ کې نو پیسې در سره نشته، زه د غیږ کې علم او د اوبو ته دې ورچوم. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ډیر خفه شو، په زړه زړه کې سوال کوي پروردګاره ما ته دا تکلیف رسیږي، بې عزتي مې کېږي، ته مې مدد وکړې. نو چې څنګه دا ملاح راغی او دنه غیږه تاولو اوبو ته ورچو، دغه ټیم کې د کشته نه چار چاپیره چې کمی بوې په هغې کې د کبانو سرونه راپورته شو او د هر کب په خوله کې درهم مو او د بعضې کبانو په خوله کې دینار د سرو زرو روپۍ وې. مالک ابن دینار د اوبو طرف ته لاس ورښکته کړ او چې کم کب سره په خوله کې دینارو یو دینار ته واغشتو او نورو ته حکم وکوي تاسو دریاب کې ګرځئ او زما ضرورت په دې یو دینار باندې پوره کیږي. مالک ابن دینار چې دغه دینار دغه کب نه واغشتو نو په دې باندې دغه ملاح او په کشته کې سورلی ټول حیران شو، دنه معافي غوښتله او دنه دعا غوښتله، خو به هر حال د قدر دغه د کشته خلکو ولیدو. نو بیا خو خبره لاړه، خلک خپلو ټکانو ته لاړل، خو په مالک باندې ابن دینار رحمت الله علیه نامه د دغه دینار د وجې نه ولګېده. دی په ابتدا کې ګډ وډو د د زندگی دا عجیبه وا، دی شرابي و، دی یو فوجي و او په فوج کې دی یو بدعمله او د شرابو عادي و، د به شرابونه څکل. یو وخت داسې راغی د واده نو کړی د یوه وینځه وه، د به هر وخت شراب څکل او د هغې وینځ سره د یوه لور شوې وه. اوس هغه ماشومه د 2 کالو ده او د ورسره ډیره مینه ده، دومره مینه ده چې د ته به چا د شرابو حوالې سره څه خبره کوله د به پې غزار کو، سزا به یې ورکوله چې ما ته د شرابو باره کې ولې ممانعتو کو، د شرابو قباحت ته بیان کو. خو دغه ماشوم لور مالک ابن دینار چې کله به په غیږ کې واغشته، په پتون به یې کېنولو، په بل لاس کې د شرابو بوتل بو یا د شرابو ګیلاس بو او مالک ابن دینار به شرابو د ګیلاس نه ګوټ کاو. نو دا ماشومه وړه بچی وه، په دې نه پوهېده چې دا شراب ښه دي که بد، خو د شرابو بین به پې بد لګېده. نو د ګیلاس له به یې داسې یو څپېړه په وړه چاچی باندې ورکړه او ګیلاس به له ده د لاس نه دی خو به اسم نه شو، نو ګیلاس به یې کلکنولي ولې ابې د لاس نه پرېوته، ګیلاس به مات شو، شراب به توی شو. دله به ډېره غوسه ورتله، خو د دې وړې لور مخ ته چې به یې وکتل ټوله غوسه به ختمه شوه. مالک ابن دینار
دا ماشومه ډېره په مینه لویوله. ناګهانه چې کله د 2 کالو عمر ته ورسېده دا بچی وفات شوه. چې کله دا ماشومه وفات شوله نو د دې نه وروستو مالک ابن دینار نسکور به پروتو او هر وخت په چغو چغو به جړل، ډیر زیات خفا او ډیر دلگیر او ډیر غمجن به د دې وړې په یاد کې په سترګو به روزانه اوښکې روانې وې. دې وړې پسې د دړه دنیا روانه وه او ډیر خفا پریشان و. یو ځل د جمعې مبارکه شپه ده او د شرابو دومره نشه یې کړې ده، دومره شرابونه یې څښلي دي چې ممکنه وه چې د شرابو د څښلو د وجې، د نشې د حاوي کېدو د وجې، د نشې د غلبې د وجې ممکنه وه چې دی مړ شوی. شپه مبارکه د جمعې ده او د دومره حد درجې شراب څښلي دي، نشه دی. اوس په دې شپه کې دی خوب ویني. وای د الله تبارک وتعالی د طرف نه آواز وشو چې دنیا روانه شوه او قیامت ته او د قبرونو نه منډه کې آخرت طرف ته حساب کتاب میدان حشر ته راټول شي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه فرمایي وی زم د شرابو په نشه کې مو دا خوب وینم. و یو طرف ته مام منډې والے خلک منډې وخي وی مام یو طرف ته منډې وخلې. په سمنځه پورې منډه مې واله یو شاړ میدانو. ما وی چې په دې میدان به مخکې ځم کېدی شي ما ته څه سهاره ملو شي، څه امن او نجات راته ملو شي، ما ته آخري منزل ملو شي. ډېرې منډې مې والې خو شاته مې د قدمونو کشار واورېدل چې شاته م راپسې څه شی را روان دی. ما وی چې شاته به څوکي چې سر مې ور وګرځو مخ مې ور واړو مې کتل یو لویه خطرناکه زهریلا اجدها راپسې ده او زه څومره تیز روان یم زمانه تیزه ګړندی دغه اجدها ما پسې را روانه ده. دونه رانږدې شوې د خولې وازه کړی قریبه ده چې ما ته خوله راواچوي او په ما حمله وکړي. وی ډیر پریشانه خوله او ستړې ستومانه خپیمانه او منډې وام او ډیر زیات تیزۍ سره روان شوم. وی مخکې یو بوډا کمزورې بابا مال مخې لراغې. ما ورته وی چې بابا شاته وګوره دا اجدها ده دې نه مې لږ خلاص کا. وی راته وی چې بچی ته زه ډیر زیات کمزور یم، زما دی وجود ته وګوره دونه طاقت نه لرم چې دا اجدها در نه اخوا کم تا ته نجات در کما. خو البته لار بردوخ یم په دې مخکې لار چې دا روان یم په دې مخکې ځه نو کېدی شي چې تا ته څه لار ملو شي څه منزل ملو شي. وی بس دغه بابا مې په ځای پرېښو، بلا چې رانږدې کېده اجدها رانږدې کېده ډېر په تیزۍ ترېنه مخکې لاړم. وی مزل مې کو. وی بیا دغه بلا چې بالکل زما د بدن ته ښه رانږدې شو خولې وازه کړه. وی دغه ټیم کې زه ډېر زیات تیز شوم او چې څنګه مې ته تیزه منډه وواله خوا کې بل یو بوډا کمزورې بابا راغی. هغه ته ورته رغاړتم چې بابا په خدای بشي او په تا بشي د دې اجدها نه مې خلاص کا. وی هغه بابا راته خپل کمزوري بیان کړه چې بچیا زه خو ډېر کمزورې عاجز یم، دومره طاقت او وس مې نشته چې د دې اجدها نه دې بچ کړم. خو البته دا کومه لار دې راټینګه کړې ده په دې لږ تیزۍ کې ورشه ممکنه ده چې تا ته نجات ملو شي. مخکې مزل کوم لار راته اوږدېږي سمې تکلیف ګرمي ده څه یرې اخیستی ما او څه دشتې دي بیابان دی خالي میدان دی او مخکې روان یم منزل راته معلوم نه دی. وایي ډېر یرې اخیستی یم ناګانه دا بلا بیا رانږدې کېږي. بل بوډا بابا مخې له راغی هغه ته مې هم ده ووي چې ما ته لږ د دې بلا نه امن راکړه. هغه هم راته وایي چې بچیه کمزور یم زه دې خلاصولی نه شم خو مخکې ځه. وی داسې یو ډیرکۍ وی چې هغې ته ورختم او ډېر په تیزۍ روان وم. وی ما وی چې قریبه ده چې دا به یو غري د دې نه هغه غاړه دونه تیزۍ سره روان یم چې د غر د هغه څوکې نه به ور پورې ځم او ورپرېو به ځم. وی چې مې وکتل د غر په څوکړی باندې چې ودرېدم مخامخ د اور لمبې دي او د دوزخ په طرف باندې زه ورلم. وی چې د دوزخ په طرف باندې ورلم غیبي اواز شو
چې دا د جهنم کندې دي او د جهنم عذابونه اورونه دي، دې ځای نه تخته په شا واپس شه. یو څه هغه بلا راپسې رانږدې ده او ناګهانه واپسې مې وکړه، دا بلا هم راپسې راتاو شوه. وایي چې لږ مزل مې وکړ، هغه اژدها نه هم ځان خلاصومه او ویم چې خدای په دې کومه لار راغلی یم، دوباره پې اوس واپس ځمه، مزل راته ډبل شو، اوس به بیا چېرته ځم، زه خو ستړی ستومانه شومه. مزل مې کو، ناګهانه چې دی داسې وړې وړې د غرونو ډېرکې راښکاره شوې او په هغې باندې یو آواز وشو چې ای د مسلمانانو امانتونو بهر راوځئ. وی چې دا آواز وشو، د جنتونو کړکۍ کولو شوې، پردې ټولې شوې او د جنت ښکلې خوشبویې خورې شوې او د هغه مسلمانان چې د هغوی واړه بچي چې کم عمره کې د بلوغ نه واړه، د بلوغ نه کم عمره کې مخکې وفات شوي، هغه د مسلمانانو امانتونه دوی ته ویلې کېدل. دغه واړه ماشومانان راوتل د جنتونو نه او د جنت په صحن او په میدانونو کې لوبې کولې، منډې تړلې او ښکلې جولې را ځوړندې دي، په هغې ټالونو جولو کې یې ټالۍ وهلې او وی داسې اوازونه کول لکه په ونه کې چې مارغان راټول شي او ښکلې رنګ په رنګ اوازونه کوي، چغار کوي. وی داسې د دې جنتي نعمتونو د دې ماشومانو اوازونه او هر ماشوم د یو نه بل نه ښکلې اواز او تلاوت د قرآن پاک یې کو. وی ما ورته کتل چې دې کې زما هغه وړه ماشومه لور به هم په نظر راشي. وی ما خپله لور پکې ونه لیده. وی ناګهانه دویم آواز وشو چې ای د مسلمانانو باقی مانده امانتونو بهر روځئ. نو نور واړه چې څومره وو هغه هم په چغار باندې د تلاوت په آیتونو په تلاوت او په لوستلو راووتل. وی ما پکې کتل چې زما وړه بچی به هم پکې وي، هغه مې پکې ونه لیده. وی ناګهانه دریم آواز وشو چې ای د مسلمانانو باقی مانده اخیری امانتونو بهر روځئ. نو چې بهر چې مې وکتل نور واړه په چغار را روان دي، زما وړه لور هغه هم په یو جوله کې ناست داسې لورې نه ټالۍ وخي، زانګو ده او په هغې کې جوټه وخي. وی چې وی کتل چې هاي زما بابا او شاته ورپسې اژدها را روانه ده. وی هغې ماشومې وی هغه ټالۍ زما طرف ته را روانه شوه، جولې زما طرف ته ټالۍ وواله او چې ما طرف ته را نږدې شوه. وی زه په غېږ کې اوچت کړمه، وړه بچی د زما په یقینم نو چې ما به څنګه اوچتئ. وی زه زر ځان سره جوله کې کېنولم او په خپله پاسې د زما په پتون باندې داسې کېناسته لکه په دنیا کې چې زما په پتون به ناسته وم. او وی ماته خندا کوله، ښکلې خبرې کولې او په عربی کې را سره لګیا د بیا د قرآن تلاوت آیتونه راته لوستل او زما په مخ باندې خاورې دوړې الوتې دي، زما په جامو خاورې دوړې الوتې دي. هغه هم رانه په خپله لوپټکۍ صفا کوي، مخ او ګیره راله صفا کوي، جامې راله سنډي او بیا راته وایي چې بابا تا ته دومره تکلیف دی. نو وی دغې کې ما یرې اغېشتم، شاته مې وکتل هغه اژدها بیا را جوخته شوې ده. وی دغې لور ته مې وایي چې بچې دا اژدها راپسې ده، دې سره به څه کېږي. وی راته وی چې غم مه کوه. وی دغه ټالۍ چې بیا د دغې اژدها په طرف ورغله، وی زما د ماشومې لور وله داسې د ګوتو په سرونو باندې یو څپېړه ورکړه، یو دیکه یې ورکړه، داسې هغه اژدها لرې پرېوته او سورلکۍ پې واوړېدی او روکه شوه اژدها. ما ته نجات میلاو شو. وی ما ورته وی چې بچیا ته څنګه دلته په جنتونو کې؟ وی راته وی چې الله پاک د مسلمانانو کم بچي وفات کی نو هغه بیا جنتونو ته راولي او موږ د مسلمانانو امانتونو یو او دلته تلاوتونه کوو. وی ما ته د قرآن آیتونه او سورتونه لوستل. وی ما ورته وی چې بچیه ته چې دا تلاوت کې نو دا خو تا په دنیا کې قرآن نه دی ویلې، تا له څنګه درځي؟ او بیا په عربی کې خبرې کوې نو تا خو عربي اورېدلې هم نه ده، څنګه دلته درځي؟ وی راته وی چې بابا چې کله انسان وفات شي نو د آخرت ژبه عربي ده او قرآن زمونږ ترانه ده. په دنیا کې مونږ قرآن که ویلې دی که نه واړو، خو په آخرت کې بیا په جنت کې زمونږ ترانې او نغمې دا قرآني آیات دي. نو د مسلمانانو بچي چې وفات شي نو جنت ته راشي او بیا په جنت کې دا نغمې د قرآن آیتونه لولي. وی بیا مې ته تپوس کو چې بچی په دې لاره کې دا شاړه لار و ما منډې والې او اژدها راپسې و، دا اژدها څه شی و؟ وی راته وی چې بابا دا ستا ګناهونه او د هغې نه تا پسې اژدها جوړه شوې وه، شرابونه دې څکل، نور به د ملی دې کولې، مونځونه به دې نه کول، نو د ټولو ګناهونو نه درپسې ډېره زوروره او ډېره مضبوطه اژدها جوړه شوې وه او تا ترې خلاصې نه مونده او ته دوزخ ته قریبه وه چې ورغورځولې وې. وی بچی دغه په لاره کې 3 ځله ماته یو بوډا کمزورې بابا په
په نظر راغلی او هغه نه مې مدد حاصلو، هغه به راته وایي چې کمزور یم، دا بلا ډېره زوروره، زه یې نشم خلاصولی. نو دغه بوډا کمزوري انسان چې ماله په مخه به راتلو 3 ځله، دا څوک و؟ راته یې وایي چې بابا دا ستا دینی اعمال دي، نیک اعمال دې دومره لږ او کمزوري کړي چې د دغه بلا نه د خلاصولو طاقت نو چې په دې بلا باندې تا ورواړی او تا ته عذاب نه پورته کی، عذاب درته میلو نشي. نه دا ستا نیک عمل ډېر کمزوري، ته د آخرت د خراب عذابونو نه او د آخرت د خراب انجام نه نشوې خلاصولی. نه دی کې انسان ته یو عبرت ملاویږي چې انسان په دنیا کې هر څنګه زندگی تیر کی، خو د آخرت د پاره فکر پکار دی. ګنې دنیا کې دی خوند او مزه واخلي، آخرت کې به دی بیا دغه خوند او مزو حساب کتاب ورکي، الته به د الله په عدالت کې ولاړی تپوس وکي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه چې دا خوب ولید را بیدار شو، سحر دی د جمعې توبه وسترا او د آخرت فکر یې شروع کړی دی او الله ورله دومره اوچت مقام ورکړی دی چې د نامه اول مالکو او بیا د دریاب کبانم د په خدمت کې لګیو او د لپاره دینار راغشت د اوبونه د ضرورت پوره کړی دی. نه انسان که په دنیا کې خراب زندگی تیر کړه، آخرت کې حساب به ورکړي. که په دنیا کې خراب زندگی د نن توبه وستل غواړي، نبیا الله به ورته معافیم وکي، دنیا بم ورلخکولی کی، غیبی ضروریات به پوره کیږي او آخرت بم ورلخکولی کی او د عذابونو نه نجات به ولور کی. الله پاک دې زمونږ او تاسو دنیا او آخرت خکولی کی، د عذابونو نه دې الله مونږ او تاسو اوساتي او د قبر د پاره دې الله زمونږ په زړونو کې د تیارې سوچ فکر راواچي، د قبر د عذاب د زنکدن د سختو نه دې الله زمونږ نجات نصیب کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.